په دا باندې عمره فرض نه ده. ډیر په افسوس سره دا خبره کوم، یوازې تعلیم خلاف نه، د هغې بېحیایۍ ویل تعلیم خلاف نه یو. زه هغه خور او مور ته دا درخواست کوم چې کله تا سره خاوند نشي تللی، تا سره زوی نشي تللی، محرم نارینه تا سره نشي تللی، ته عمرې لم مزه په الله قسم په کور کې کښېنه، نفل کوه، د عمرې اجر به الله درکوي. عمرې تلو کې چې کم اجر دی د دې نه زیات ګناه په تلو باندې وشوه چې وایي خاوند میل ته دی. نو خدا سے کرے دور تو تعلیم بفتنہ. علامہ اقبال یو شعر دی چې کله انسان د خدای نه لرې کېږي، د رب نه لرې کېږي، دا تعلیم دا فتنه ده، دا تعلیم نه دی. محترم عرض مې دا کو د زنانه تعلیم دا چې څومره لازمي دی، څومره ضروري دی، دومره د دې لپاره احتیاط پکار دی، د دې لپاره پرده لازمي ده، دومره د دې لپاره حیا لازمي ده، دومره د دقې خور لور دپاره پړه کې تقوا او د الله نه یره لازمي ده. کومه لور او خور چې ته کالج ته او یونیورسټۍ ته لیږي چې د فحاشۍ په میدان کې د ټول نه په لومبي صف کې ولاړ دي، هغه جینۍ ولاړه ده، هغه خور او لور ولاړه ده کومه چې د سکول او د کالج نه فارغه ده او سکول او کالج یې ویلې دي. چا چې یونیورسټۍ کې زیات وخت تېر کړی دی د هغې په زندګۍ کې زیاته بېحیایي ده. چا چې د لکانو جنکو سره ګډ وډ ژوند څومره زیات تېر کړی دی دومره هغه ډېر د دین نه لرې دی، د دنیا غلام دی. محترم عرض مې دا کو د زنانه تعلیم دا چې څومره لازمي دی، څومره ضروري دی، دومره د دې لپاره احتیاط پکار دی، د دې لپاره پرده لازمي ده، دومره د دې لپاره حیا لازمي ده، دومره د دقې خور لور دپاره پړه کې تقوا او د الله نه یره لازمي ده. کومه لور او خور چې ته کالج ته او یونیورسټۍ ته لیږي هغه خو شته نه، هغه خو نشته. صاحبه تاسو وګورئ نن په معاشره کې د ټولو نه زیات چې د فحاشۍ په میدان کې د ټول نه په لومبي صف کې ولاړ دي، هغه جینۍ ولاړه ده، هغه خور او لور ولاړه ده کومه چې د سکول او د کالج نه فارغه ده او سکول او کالج یې ویلې دي. چا چې یونیورسټۍ کې زیات وخت تېر کړی دی د هغې په زندګۍ کې زیاته بېحیایي ده. چا چې د لکانو جنکو سره ګډ وډ ژوند څومره زیات تېر کړی دی دومره هغه ډېر د دین نه لرې دی، د دنیا غلام دی. نو خدا سے کرے دور تو تعلیم بفتنہ. علامہ اقبال یو شعر دی چې کله انسان د خدای نه لرې کېږي، د رب نه لرې کېږي، دا تعلیم دا فتنه ده، دا تعلیم نه دی. نو دا درخواست په نن دور کې خپل رور ته، خپل مشر ته، خپل هغه پلار ته، هغه نیکه او هغه تره ته هغه د درخواست دا دی چې د خپل خور، د خپل ورېرې، د خپل خورزې، د خپل لور، د خپل نوسۍ د تعلیم فیصله کې نو ګوره چې دا کوم دی کې دا تعلیم لذي دا لاره دا تګ راتګ محفوظ دی که نه. په ګاډي کې ورسره پردي نارینه خو ځي راځي نه. مونږ روزانه ماښام راځو د یونیورسټۍ کالجونو ګاډي راځي، ماښام ناوخته، ماښام تیر، ماښام مونځونه شوي زمونږ د دې علاقو د دې لونخول د علاقو جنکۍ پکې د هلکانو سره دا هغه د مردان نه، د هغه پېښور نه په سفر کې را رواني. دا یوه ورځ نه، دا دوه ورځې نه، دا درې ورځې نه، دا مسلسل ژوند دی، یو کال دی، دوه دی، یو درې دی. تاسو ووایئ په دې ژوند کې څومره مشکل به راځي. شریعت خو د زنانه دپاره شرعن سفر چې 78 کیلومیټر دی دا یې بغیر د محرم نه منع کړی دی، حرام دی په زنانه باندې 78 کیلومیټر مزل کوي زنانه او د سره خپل محرم نشته، دا حرام دی. محترمو هغه شریعت چې زنانه باندې دومره پابندي کېښودې ده چې حج لځي نارینه او در خپل نشي تللی نه به ځي. حج څومره لوی عمل دی، لوی عمل دی، لوی عمل. خپل مال لګول، خپل جان لګول، په نن دور کې 12 لکه روپۍ لګول، خو شریعت وایي زنانه ته
چې ستا سره محرم نشته زوی د سره نشي تللی هغه د هغه سره پیسې نشته یا هغه بوتلی نشي خاوند نشي بوتلی رور نشي بوتلی نیکه او پلار او تره نشي بوتلی ماما نشي بوتلی نو دغه زنانه ته وایي ته به حج له نه ځې تا باندې حج فرض نه دی په تا باندې عمره فرض نه ده ډېر په افسوس سره دا خبره کوم یوازې د تعلیم خلاف نه د هغې بېحیایۍ ویل تعلیم خلاف نه یو زه هغه خور او مور ته دا درخواست کوم چې کله تا سره خاوند نشي تللی تا سره زوی نشي تللی محرم نارینه تا سره نشي تللی ته عمرې لم مزه په الله قسم په کور کې کښېنه نفل کوه د هغې د عمرې اجر به الله درکوي عمرې تلو کې چې کوم اجر دی د دې نه زیات ګناه یې په تلو باندې وشوه چې وایي خاوند میلته دی پردي نارینه سره لاړ شي وي خاوند میلته دی پردي نارینه سره لاړ شي زوی مې په سعودي کې دی پردي سړي سره لاړ شي وي دا یاره ډېر ښه سړی وایي د خور په شان دی راته کتل څه په شان دی راته کتل د خور په شان دی راته کتل د خور په شان کتو باندې ستا دا عمره او دا حج دا قبلیږي نه دې وجې نه هغه خویندو میندو ته هم درخواست دی چې هغوی له الله مال ورکړی دی خو ځان سره محرم نشي بوتلی یا خو ځان سره محرم بوزي ځان سره رشتہ دار بوزي که نشي بوتلی عمره په او حج په فرض او واجب نه دی دې وجې نه بیا دې دغې په ځای باندې نور ذکر اذکار کي دغه پیسې دې په نورو دیني ځایونو کې ولګوي الله دې زموږ ستاسو د نارینه او د زنانو د حیا او د عزت زندگی نصیبه کړي